شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. اے ځان غختون کیا ادو د شپې په مانځ کې ودرېګا حکم نیمه شپه یا د دینا سکم کړه یا د دینا زیات کړه او قرآن خپ قلار قلار الولا مون پتا باندې یو درون کلام نازلوو. په حقیقت کې د شپې پاسې دل په نفس باندې د قابو راوستلو د پاره ډېر د فائدې کار دی او د قرآن د ټیک ټیک لوستلو د پاره زیات مناسب دی. د ورځې په وختونو کې خوستا د پاره ډېره ناوزګارتیا ده. د خپل رب د نوم ذکر کوا د هر چا نه جدا شه او یوازې د هغه شه. هغه د مشرق او د مغرب مالک دی. داغه نه بغیر بل مالک نشتا نو هم هغه ځان لا وکیل اونیسا. او کمی درو خبرې چې خلق جوړوي په هغه باندې صبر کوا او په شرافت سره داغوی نه جدا شه. د دې دروغ غړونکو خوشاله خلکو سره د فیصله کولو کار تما ته پرېږدا او دوی سلګ وخت په دې حال باندې پرېږدا. د دوی د پاره زموږ سره درنې بیړۍ دي او د سرو لمبو ور دي او په مړی کې انختون کې خوراک او دردناک عذاب دی. دا به په هغه ورځ وي چې کله زمکا او غرونه اجلقېږي او غرونه داسې شي لکه د شګو ډیری چې الوزي را الوزي با. مونږه تاسو ته یو رسول راولېګو چې په تاسو باندې گواه دی لکه څنګه چې مونږه فرعون ته یو رسول لېږلی وو. بیا وګورئ چې کله فرعون د هغه رسول خبره او نمنله نو مونږه هغه ډېر په سختۍ سره راونیوو. کچری تاسو د منلو نه انکار وکړو نو په هغه ورځ به څنګه بچ شئ چې بچی به بډاګان کوي او چې داغه د سختۍ نه به اسمان شلیږي. د الله وعده خو به خامخا پوره کیږي. بېشکه دا یو نصیحت دی. اوس چې د چا زړه غواړي نو خپل رب طرف ته د تلو لار دی اختیار کړي. اے نبی صلی الله علیه وسلم ستا رب ته معلومه ده چې تو کله په دریو کې دو برخو ته نږدې شپه او کله نیمه شپه او کله درېمه برخه شپه په عبادت کې ولاړ یې او ستا په ملګرو کې هم یو ډله دا عمل کوي. خاص هم الله د شپې او د ورځې د وختونو حساب ساتي. هغه ته معلومه ده چې تاسو د وختونو ټیک شمار نشئ کولای نو په دې وجہ هغه په تاسو باندې مهرباني وکړه. اوس چې څومره قرآن په اسانۍ سره لوستلی شي هغه مر لولئ. هغه ته معلومه ده چې په تاسو کې به څو خلک مریضان وي، څو نور خلک به د الله د فضل په تلاش کې سفر کوي او څو نور خلک به د الله په لار کې جنگ کوي. نو څومره قرآن چې په اسانتیا سره لوستل کېدی شي هغه لولئ. منځ قایموئ، زکات ورکوئ او الله لا قرض حسن ورکوئ. هر څومره نیکی چې تاسو د ځان د پاره وړاندې لګئ هغه به الله سره بیا مومئ. هغه زیاته بهتره ده او د هغه اجر ډیر لوی دی. د الله نه بخنه غواړئ، بېشکه الله ډیر بخون کې مهربان دی.